حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوي ته د منځ د پاره راته د جمعې ورځ به کپړې بدلې کړې وي سپینې کپړې وي خادم ورسره هم ورسره دی چې رانږدې شو نو د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ کور د مسجد نبوي بالکل په څنګ کې هغې نه یو پرناله یو ناوګۍ دا راوتې وه او په چت باندې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ څه چرګان حلال کړي وو نو د هغې څه وینه وه او بیا یې هغه چت انځه نو په ناوګۍ کې اوبه راتلې او دا وینه ورسره هم راتله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې رانږدې شو نو د هغې څه دارې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دې کپړو باندې ولګېدې نو خپل خادم ته یې ووي یو ور وخېږه او دا ناوګۍ وباسه دا لرې کړه خادم یې ور وخته ناوګۍ لرې کړه مونځ وشو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وایي امیر المؤمنین دا ناوګۍ تا ولې لرې کړه وی ما ځکه لرې کړه چې د دې نه دارې کېدې مسلمانانو ته کپړې خرابولې وی دا خو رسول الله مبارک په خپل لاس باندې لګول وه رسول الله مبارک په خپل لاس باندې لګول وه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په وجد کې راغی چې ښه محمد رسول الله دا په خپل لاس لګولې وه ما ته خو د دې پته نه وه د دې خبرې احساس نه و چې محمد رسول الله دا په خپل لاس مبارک باندې لګولې وه اوس شابه زه درته کښېنمه او زما په اوږو باندې ته ور وخېږه او دا ناوګۍ په دقه ځای کې فټ د 22 لاک مربع میل حکمران امیر المؤمنین هغه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته کینی هغه په اوږو باندې ودرېږي او هغه ناوګۍ په بر سر باندې سمه دا عجزي وه